أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الكهف شروع ده کله چې دا ځوانان اصحاب کهف د بادشاہ وړاندې ودرېدل د ظالم بادشاہ وړاندې ورته وی ربنا رب السماوات رب زمونږه غرب ده چې پیدا کړی دي د اسمانونو او د ځمکې مونږ د دې عبادت کوو نور د چا عبادت کولای نشو بادشاہ ورته غوسه شو درې ورځې ټایم یې ورکو نو د دې مشر یملیخاو آیات تراشه یملیخا ورته ویل و اذ اعتزلتموهم کله چې پری خودل تاسو دی لره قوم لرا او دین د دی لرا وما هغه بوتان پری خودل تاسو یعبدون چې عبادت کوي دا مشرکان الا الله معنا غیر الله غیر د الله نه کله چې تاسو پری خودل دی قوم لرا او بوتانو لرا ای ځوانانو فاو پس رجوع کړئ یعنی داخل شئ الى الكهف غارتا ننوزي ينشر منا يبسط فراخ بكي لكم تاسو لرا ربكم رفس تاسو من رحمته در رحمت قلنا ويهيئ منا يسر آسان بكي او برابر بكي لكم تاسو لرا من امركم دكار ستاسونا مرفقا منا سبب د گزران مرفقا سبب د گزران یا سبب د نفي د دین او دنیا کې تاسو تبا اسانی راولي وترى الشمس وتابا قتل دين ورلر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرض والتقدير کت موجود وي په دغه ټیم کې اوس کرامتن دغه نور به یو اړخته بل اړخته راتاویدو ځکه چې د اصحاب کهف ته تکلیف ونرسي نو رب کریم فرمای وترى الشمس تابا قتل دين ورلر اذا طلعت کلب چراو خطلو دا نور تزاور منا تمیلو میلان کولو عن کهفهم د غار د دینا ذات الیمین منا جانب الیمینی په خی اړخ باندې د غار ته خی اړخ طرف ته میلان کولو و اذا غربت کلب چې پریوتو دا نور تقرضهم منا تتركهم پر خودل به دیلر ذات الشمال په چپ اړخ باندې غار ته وهم حال دا ځوانان چې دا اصحاب کهف فی فجوة پیو فراغ زیکیو منهو د دې غارنا په فراغ زیکیو په غار کې ذالک دا سچ بیان شو الله وی من آیات الله دا د عجایبات د الله نه دی تفسیر روح المانی دی آیت لاندې لیکي چې دا کرامت د دیو چې دا نور یو اړخته او بل اړخته تاویدو ځکه چې د دې د بدنونه خراب نشي درنګ علامه صابونی هم وایي چې دا کرامت د دیو من هغه چاله را يهدي الله چې هدایت کوي الله تبارک وتعالى فهو المهتد پس دې هدایت مندون کړي ومن هغه څوک یضلل چې گمراه کوي الله تبارک وتعالى فلن تجد پس هرگز به مند نه کړي ته له دې گمراه انسان لره وليا من معینا څوک امدادي او پس هرگز به مند نه کړي دې گمراه انسان لره مرشدن لار خودون کې وتحسبهم تبغمان کې پدی باندې پدی اصحاب کهف باندې ایقاظا دویخو وهم حال دا چې کوم دي د اصحاب کهف رقود من نیام وددي رقود نیام وددي خو سترګي اسی کلاو دي ته چې ورته ګوري ویخ کاری ونقلبهم اړو مونږ دی لرا اصحاب کهف لرا ذات الیمین په خي اړخ باندې او ذات الشمال په چپ اړخ باندې ابن عباس سے وې په هر کال کې به یو اړخ ته بل اړخ ته اړوله ځکه چې د دې بدنونه خراب نشي او دلته صيغه د جمع استعمال اله العالمین الله تبارک وتعالى چې په معیت د فرشتو سره کوم کار کوي نو هلته صيغه د جمع استعمالوي الله تبارک وتعالى خو خپل نه راتلو فرشتي راتله اړول دی لرا ونقلبهم اړو مونږ دی لرا ذات الیمین په خي اړخ باندې و ذات الشمال او په چپ اړخ باندې نو کله چې دی غار تتله شپونکې ورسره سره هغه سپه او د سپي ذکر کوي الله العالمین وکلبهم سپه د قطمیر نامه وا ډیر اقوال دي خو مشهور قول دی وکلبهم سپه د قطمیر باستون غړون کې ذراعی د سنگل خپلو بالوصید معنا د غار په خوله کې بالوصید د غار په خوله کې نو د غار په خوله کې غړون کې د سنگلو هل تورته پروتو رب کریم فرمای یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لو اطلعت کچری سر ورخ کار کړی ته علیهم پدی باندې په دغه حال کې
چې ور سر ور ښکاره کړي لولیت خامخا به شا وګرځېته منهم د دینه د اصحاب کهف نه فرارا من هربا په تیښتې سره ها ځکه چې شهید هسې هم رعبناک وي رعب لري شاته به وګرځي یا بعضې مفسرین وایي دا ډېر دا دی چې کوم ځای کې پروت و دا ډېر خطرناک وحشتناک ځای و خلک یېرېدله بعضې وایي چې دی باندې بری تعالی رعب اچولی و چې خلک ورته لاړ نه شي هلته نو لو اطلعت خامخا کچری سر ور ښکاره کړی وې ته علیهم په دې باندې لولیت خامخا به ګرځېدلی وې ته خامخا به شا وګرځېته لولیت خامخا به شا وګرځې منهم د دینه فرارا من هربا په تیښتې سره ولملئت خامخا به ډک کړی شي منهم د دینه رعبنا ډک کړی شي منهم د دینه رعبا د جهته د رعبنا وکذلک کما انمناهم لکه څنګه چې وده کړل مونږ دې لره دې ځوانانو لره په غار کې نو وکذلک هم دغه رنګې بعثناهم من ایقظناهم را بیدار کړه مونږ دې لره را ویښ کړه مونږ دې لره د خوب نه 309 کاله بعد ولې مو را ژوندي کړل ولې مو را ویښ کړل لیتسالو دې دپاره چې د یو بل نه تپوسونه وکړي بینهم په منځ خپل کې د اصحاب کهف قال اویل قائل یو ویونکې منهم د دینه چې مشر د دیو مکسل مینا یې نامه وه کم لبثتم منا کم مکستم څومره موده تېره کړې ده تاسو قالو نو ویل دې کشرانو لبثنا موده تېره کړې ده مونږ یومن یو ورځ او بعد یومن یا بعضې د یو ورځ نه د سوري ته چې وکتل لا ولاړ دی وایي بس بعضې د ورځ نه مونږ تېر کړې ده قالو نو ویل دی مشر د دې کلی چې وکتل دي نوکانو ویښتانو ته چې دا خو ډېر زیات غټ شوي دي قالو نو ویل دی مشر ربکم رب ستاسو چې دی عالم علم لري بس پرېږدئ ربکم اعلم علم لري بما په هغه څه لبستم چې څومره موده تېره کړې تاسو فبعثو پس اولیږئ احدکم یو کس تاسو نه چې یملی ښه دی بورقکم په دراهمو خپلو باندې چې د سپین زرو نه جوړو هذه چې دغه دی اولیږئ دا الى المدینة خاریې ته اولیږئ څه دپاره فلینظر چې پس وګوري دی ایها چې کوم یو د دې نه په دې خاریه کې ازکا منه غوره دی احلو ډیر حلال دی طعاما د جهته د طعام نه ځکه چې په هغه وخت کې مجوسیان وګوره چې کوم یو حلال شی خرڅویه فلیأتکم پس راتلیو کې رودړي برزق سروټی منه د دغه کس نه چې څوک حلال خرڅوي خو شرط دا دی ګورې ولیتلطف باید دی چې نرمي کوي په اخیستلو کې دغه کس څوک چې ځي ولا يشعرن من لا يخبرن خبر دینه کی بكم پتا سبحانه احدن یو کس لره د مجوسیانو نه دی بيدن دا سوق د خبر نشي ګوره ولې د سوق خبر نشي انهم یقینا دغه مجوسیان دغه خلق ان يظهروا کچره غالب شو یعنی کچره پته ولګي د علیکم پتا سبحانه يرجموکم نو سنگسار بکی تاسو لرا قتل بکی تاسو لرا او یعیدوکم یا واپس بکی تاسو لرا فی ملتهم پا دین خپل کی مجوسیت کے بم واپس کی که مجوسیت تا واپس شینو نصیحت کیا غورتا ولن تفلحو هرگز با کامیابی انمومی اذن پا دغا وقت کی ابدا الابد پوری من عذاب اللہ دا عذاب دا اللہ نبا کامیابی نمومی گیر بشئی رب کریم فرمائے زکه دا خلق خبر کړل پدی باندې اصحاب کهف باندې دی خلقو پدی کې اختلاف کول چې مرګ نه بعد ژوند کېدل نشته قیامت نشته نو دا مو ورته دلیل وګوره چې 309 کالونه بعد بری تعالی واپس دی ژوند کړل دا یو دلیل وکذالک هم دغه رنګ اعثرنا معنا اطلعنا اطلاع ورکړه مونږه علیهم پدی باندې خلق مو خبر کړل په اصحاب کهف باندې دی خزان ډیر پټول مونږ په خلق خبر ک ولی صد پر ليعلموا د پر چې پوي شي دا خلق دا مجوسیان ان وعد الله پر خبر باندې ان وعد الله یقین وعد الله تبارک وتعالى حق دا چې قیامت شته مرګ نه بعد بیا ژوند کېدل شته دا وعده وان الساعه یقینا دا قیامت چې لا ریب نشته شک فيه پدې کې اذ تعلیلک اذ يتنازعون لانهم يتنازعون ځکه چې دی اختلاف کولو پدې کې بینهم په امر د قیامت کې امرهم
امر د دې کې د قیامت په امر کې دی اختلاف کولو. فقالو کله چې دی واپس وفات شو د اصحاب کهف کافرانو ویل مونږ په دې باندې خپل عبادتګاه جوړوه کنیسه جوړوه لانهم علی دیننا دی زمونږ په دین دی نه بلکې دی موحدینو هسې ځان پسې تړل دی کافرانو. مؤمنانو ویل مونږ په مسجد جوړوه. فقالو پس ویل دی ابنو جوړ کیا دی کافرانو ویل علیهم پر باندې بنیانن آباده یعنی کنیسا ربهم رب د دې خلقو اعلم پویو بهم پر اصحاب کهف باندې چې دا خو موحدینو دا اسی دي ځان ته نسبت کول چې دا زموږ په دینو نه. قال الذين ولغ کسان غلبوا چې غالبوا على امرهم په قول د دې یعنی چې مؤمنانو لنتخذن خامخانیس بمونږه جوړو بمونږه علیهم پدی باندې مسجدا مسجد لرا لانهم علی دیننا زکه چې دا زمون په دین باندې دی. رب کریم فرمای سيقولون زر چې بویا نصرانیانا ثلاثه منهم ثلاثه دا درې کسانو اصحاب کهف رابعهم سلم د دې کلبهم سپید دیو ويقولون زر چې بویا ډله بلا خمسه منهم خمسه دی پنځه کسانو اصحاب کهف سادسهم شپږم د دې کلبهم سپید دیو رجما بالغیب. رب کریم فرمای هسی گزارول کوي دی بالغیب په غیب باندې اسی وشتل کوي په غیب باندې څه دلیل ورسره نشته. ويقولون ويدي سبعتنا مؤمنان ويخه ويقولون کی مؤمنان وي سبعتن داشپک وکسان دي وثامنهم اتم ددي کلبهم سپید دي. قلت ورتویا ربي رب زما چې د عالم علم لري بعدتهم من بعددهم پشمار د دي باندې الله علم لري ما يعلمهم علم نلري پشمار د دي باندې الا مگر قليلا ډیر لک د مؤمنانو نه. ابن عباس یو اتکسان وکسان د اصحاب کهف او یو شپون کېو. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فلا تمار منا لا تجادل جګړه مکو دي سره فيهم من في عددهم پشمار د دي کې الا مگر میران جدالن جګړه ظاهرا نس ظاهري صرف قران ورته لولا ظاهري دا اعتقادي مسله خونه ده. ولا تستفتي او استفتام مکوا تفوس مکوا فيهم پشمار د دي کې منهم د دینه حدن د یو کسنه دا ټول دروغ جن دي. د نبی اکرم صلی الله علیه دایت ولا تقولن کله نازل شو دی د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو د اصحاب کهف بارکه نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته ویل سبا تاسو ته جواب در کوم. بیا درې ورځې یا سلوي ورځې وحی بندوا هر مخاطب ته دیدا چې کله یو کار کینو دا مو وای چې ز سبا ته کار کوم ورسره ان شاء الله وایا. ولا تقولن موایا لشین د پاره د یو شی انی یقین موای انی یقینا ز چم فاعل کون کیم ذالک دی کار غدن صباتا الا ان یشاء الله مگر دا چې د الله اراده وي یعنی ان تقول دا چې تو ان شاء الله ور سره وایا به رسول الله صلی الله علیه وسلم ان شاء الله وي. واذكر ربك يا رب الرب ان شاء الله سرا اذا نسيت کله چې یاد وستلو تا ان شاء الله ولو بعد حين اگر کا سمودی بعد یو غنټه بعد وایا. وقل وایا عسى خيغ يهديني دا چې هدایت بوکي ربي رب زما لاقرب من هذا نزدي لاره من هذا د اصحاب کهف رشدن د جهات د ثواب او د یقین ولا بسود درنګ تیر کړو د اصحاب کهف فی کهفهم پغار خپل کې 300 سنین کلونا وزدادو زیاد کړه دي 9 شو. قلت ورتوای پیغمبر علیہ السلام الله چې د عالم او علم لري بما په سبان لبسو چې دي درنګ تیر کړي وخت تیر کړي په دې غار کې الله دا ښکارا کو ګورا له دی الله لره غیب السماوات غیب د اسمانونو دی او الارض د زمکه غیب دی. ابصر واسمع دا دوه صيغه د فعل تعجب دي. ابصر معنا ما ابصره سناشنا اوریدون کې نه سناشنا لیدون کې ابصر ما ابصره سناشنا لیدون کې و اسمع ما وما اسمعه او سناشنا اوریدون کې دا بری تعالی صيغه د فعل تعجب دي. ما لهم نشته دي اهل د اسمانونو د زمکو لرا من دونه من دون الله سواد الله من ولي سوق دوس ولا يشركوا نشرك دایلا في حكمه فحكم پلکی خاصه بعلم الغيب کی علم غیبی کلی او تفصیلی کی سوکم نشرک احدا یو کس لرا.
وتلولو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما هغه څه وحی چې وحی کولی شي الیک تا ته من کتاب ربک د کتاب د رب ستانه لا مبدل نشته د تبدیلی ورکوونکې نشته د تغییر ورکوونکې لکلماته د کلماتو د الہ لرسوک نشته داسې چې تغییر ورکې ولن تجد هرگز بموندنه کې انت من دونه من دون الله سوا د الله نه ملتحدا من ملجا یو زید نجات